موږ چې کوم مین د منشوري صدا یا چې زمونږ کوم مین دغه هغه امن ترقی او خوشحالي ده چې امن او امانی نو ترقی به راځي چې ترقی وي نو عوام به خوشحاله وي زمونږ دغه کار دی ما تاسو له هیلث کارت درکړی او 10 لک روپۍ ته ما په جیب کې اچولې ستاسو هر جمعه چې دی پای کې سولر سیسټم لګېدلی حالانکې د اسلام ټیکهداران خو نورو او اسلام آباد ته رسېدلي داسې وکړه حالانکې د خپلې خاورې او د خپل اختیار خاوندان خو نورو خو هغو د امنومان صورتحال تاسو د هغو په حکومت کې لیدلی و چې موږ رالو هغه امنومان هم تاسو ولیدو دا هر څه تاسو کتلي دي او زه ته یو بل خبره کومه اخرنۍ خبره ته کومه او هغه دا ده چې ګوره د سواد سړي له به ووټ ورکوئ او د سواد د سړي بهر له به بالکل ووټ نه ورکوئ دا یو خبره یاد ساتئ چې هر چا له ووټ ورکوئ خو د سواد دننه به ورکوئ او د هغه خلکو چې دلته کم کینډیډیټ دی چې په لارو کوڅو کې هم پرې نه دی ګورئ دا یو خبره یاد ساتئ کو ځان ګټئ دې علاقې له ترقي ورکول غواړئ په دې علاقې کې امن راوستل غواړئ او خوشحالي په دې قوم کې ځان ته راوستل غواړي نو ټیک د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین پګړۍ زمونږ نښه ده چې کم د مشرۍ نښه ده کم چې د پښتونوالي مشره ده نښه ده هغه پګړۍ چې ده هغه کوله چې ورته وایي هغه زمونږ نښه ده چې په 8 فروری خطا نه شي او هغې خپل ستاسو دا قیمتي اوټ چې دی دا پای کې تاسو په هغې په حق کې استعمال کوئ نو زه د کالج او د یونیورسټۍ دلته ملګرو ته یم چې په تعلیمي نظام د ما کار کړی دی دا هر څه د ما کړي دي نو ټیک ښه په نره باندې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین حصه شئ زه تاسو ټول ته دعوه کوم پي آی صاحب چې دی هغه زمونږ د سټوډنټ فیډریشن ذمہداران دي زمونږ ملګري دي زمونږ ځوانان دي او انشاءالله یوت ارګنایزیشن به هم جوړو دا ټول ملګري په کې فیسیلیټیټ کوو تنظیمونه به هم جوړو او زه تاسو ټول ملګرو دلته چې ناست چې دا زما دا پیغام کور کور ته ورسوئ